انسان د حافظه ولې کمزوري کیږي؟ اکثر خلک دا پوښتنه کوي چې مونږ روزانه بنیاد باندې مطالعه کوو، مونږ ته سبق یادېږي نه، کله کله داسې وشي چې مونږ سبق یاد کړو خو بهتره نه هیر شي. دا څه وجه کیدی شي؟ خو د دې ډېر وجوهات کیدی شي، خو د ټولو نه غټه وجه دا ده چې کوم انسان ډېر ګناهونه کوي، نو د ګناهونو په وجه باندې د انسان دا کومه حافظه ده دا کمزوري کیږي. امام شافعي رحمه الله خپل استاد امام وکیع رحمه الله ته شکایت وکړ چې زما د حافظه ډېره زیاته کمزوري شوه. نو امام وکیع رحمه الله ورته وی چې ای طالب العلم ګناهونه پرېږده، او بیا یې وفرمایل چې دا علم دا د الله نور دی، نور هغه چاته نصیب کیږي چې هغه پاک خلک دي، ګناهونه نه کوي. نو ګناهګارو خلکو ته الله تعالی خپل نور خپل رڼا دا نه منتقل کوي. نو دا د ګناه په وجه باندې د انسان ذهن کمزوری کیږي. ماته ټینشن دی، او چې کله پاسمه په سترګو مې خړوالی راځي، په سترګو مې توروالی راځي، نه دا ټول مشکلات دي. خو د دې ټولو مشکلاتو د دې ټولو پریشانو اصل وجه دا ګناهونه دي چې څومره انسان ګناهونه کوي نو دا ټول مشکلات به راځي. لہذا د هر قسم ګناه نه ځان ساتل، په دې وجه باندې به دا ټولې پریشانیانې دا به ختمې شي.